على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما رواه الإمام أبو جعفر الطحاوي في ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. کتاب ملاش کړي او دې کتاب ته موږ په خپل اصطلاح کې متن العقیدة الطحاویه وي. متن العقیدة الطحاویه یو داسې عجیبه د عقیدې متن دی چې شرق او غرب او مشرق او مغرب او تقریبا فرقه دواله او غیر دواله د ټولې راګيري کړي دي. فرقه دواله او غیر دواله دي ته وي چې څوک وي چې زمونږ مشر دی هغوی بس د متن باندې شرح کوي او درسونه کې دا پاس هر کې پړاوي زیتونه کې پړاوي ناوی کا حناب تین زمون په خپل سړی دی. شوافی د په متن باندې شرح کوي، حنابلة د په متن باندې شرح کوي، مالکیان د په متن باندې شرح کوي. په متن العقیدة الطحاویه باندې د ټولو نسبت چې دا زمونږ عقیده راغلی هغه پرېږده. نن سبا چې کوم زور غیر مقلدین او سلفیان ورکړي دي عقیده د طحاویه ته، هغه مقصد عقیدة الطحاویه نه ده، هغه مقصد شرح العقیدة الطحاویه د ابن ابي العز ده او یو ناشنا اپریشن ان شاء الله نیمه ګنټه پس د دې را روان دا چې ناشنا اپریشن بولو سو کوم کنه نیمه ګنټه پس او چې اول د امام طحاوی رحم الله نه فارغ شي. امام طحاوی رحم الله دا مصری عالم دی او په متقدمین او احناف کې نه تیر شوی دی. د امام طحاوی رحم الله نوم احمد بن محمد بن سلامة الازدی المصری الطحاوی دی. ابو جعفر کنیت راغلی دی، په 219 کې پیدا شوی دی، په 229 کې پیدا شوی دی او 229 کې التقید د ابن نقطه هم لیکلی دی چې دا پیدا شوی دی. دا کتاب دی التقید د ابن نقطه، التقید د ابن نقطه. ابن نقطه عالم دی تقید د ابن نقطه هم لیکلی دی او یو خپل کتاب ځان نبل پیدا کې مونږ وته په خپل اصطلاح کې الانصاب د سمعانی ویو. الانصاب د سمعانی دا انصاب د سمعانی دی. دا کچرته ډېرو جلدونو کې شایع شو، ډېر بخیخ او تحقیق پرانه لشي او تاریخ مصر د ابن یونس لیکلی دی چې 239 کې نه پیدا شوی دی. څو کې دول نو دوه رائے په دې کې نه راځي، یو رائے پکې دا راځي چې دا 229 کې پیدا شوی دی او بل رائے پکې دا راځي چې دا په 239 کې نه پیدا شوی دی. په وفات کې اتفاق دی تقریبا د ټولو دا چې دا په 321 کې نه وفات شوی دی. دا د مزنی خورئی راغلی او د مزنی د خورئی د وجنه د اوله تفقه او اوله استادی او شاګردی علی فقه شافعیه باندې شوی و. د دې نه واسیوا د انتقال کړی مذهب د امام ابو حنیفه رحم الله ته. د دې وجوهات څه شي دي؟ د دې یو دغه وجه نه چې تاسو دا کوم ذکر کوي چې دغه وجه ده. د دې درې وجوهات دي. اول دا چې مصر ته یو حنفي قاضي راغی، دا غنوم احمد ابن ابي عمران یا ابي احمد ابن ابي عمران. بعض علما وی احمد ابن ابي عمران او بعض وی چې نه ابو احمد ابن ابي عمران. دا حنفي قاضي چې کله راغی د ډیر لوی شهرت فقه الحنفي ورکو په دغه زمانہ کې. نو بعد د امام طحاوی رحم الله مسره مرګتیا رااله او د مسلک حنفیت قبول کو. دارا ابن عساکر ته چې تاریخ دمشق کې نقل کړی دی. ابن عساکر په تاریخ دمشق الکبیر کې نقل کړی دی چې نور وجوهات په نور نفي نه کړي. خدای ویلی دی چې اصل کې د قاضي احمد ابن ابي عمران سره د ملاقاتونو شو، د دې د وجه نه دی حنفي شو. ارشاد د خلیلی رمضان سره یاد ساته سړی راغی د عمران کنا الارشاد ګوره دغلته یو کتاب بپروتی هم دی نو کې چرته پروت الارشاد للخلیلی
دې کې مې بیګام لیدلو فوټوسټیټ پروت راغلی دی دغه کې نه دی ښه دې زمکه باندې پروت دی الارشاد للخلیل دغه ځای کې مې لیدلی دی دې کې ارشاد د خلیل کله را کله مصنف تخپل کتاب دغه کې الماره کې نه لیکنه په دې ځمکه پروت کله نه کله مصنف تخپل کتاب د وجه مشهور شي لکه ما تاسو ته ویلی یو کتاب دی موږ ته مستخرج د اسماعیلی ویو نو اسماعیلی د خپل استخراج د وجه نه مشهور شو لنی یو معجم یې لیکلی دا غری ها تراوړه دغه سي دوی لور کې چلو یو معجم یې لیکلی دا د معجم د پاسه لیکلی دی چې دا معجم د اسماعیلی دی خو کوم اسماعیلی هغه اسماعیلی چې دا د مستخرج اسماعیلی دی یعنی چې مستخرج یې لیکلی دی نو خلیلی ویل کوم خلیلی وی هغه خلیلی چې صاحب ارشاد کتاب لیکلی دا ارشاد دی خلیلی شای شیخونه دی دا ارشاد دی خلیلی او چې کوم ځای کې هم خلیلی کنه ناغه کې بدا یا حذف کې بیا به الله ټکیږي نه ټکیږي خلیل کې بس چل کې یا به حذف کې نو چې دا منظمه یا به پکې حذف کې نو دا مخکې باندې کړو کنه تا ته ما ویلی چې ته درس کې نه ښکېنا نو چې یا دې پکې حذف کړه لکه ګوري خیال کوم دا پکې ورنه کې دې خان دې دغه وانډې دي نو چې خلیل کې یا حذف کړه نو بیا ته خلل جوړیږي په پوهیږي دې خلیل کې خللونه شته ګوري دا چې عجیب خلک دي کنه چې یو کس زما امام ته وی چې رایتو ابو حنیفه مکروه الوجه ما ولید امام ابو حنیفه مکروه الوجه نو خامخا زموږ جګړې به سره خامخا راځي او کنه راځي نو تاج استاد راځي بهر حال هغه وی چې موزنی په خپل معنی د امام ابو حنیفه رحم الله د شاګردانو کتابونه کتل خلیلی په ارشاد کې دا وی چې موزنی په خپل د امام ابو حنیفه رحم الله د امام ابو حنیفه د شاګردانو کتابونه کتل نو چې ما وی چې نه موزنی په خپل د امام ابو حنیفه د شاګردانو کتابونه ګوري نو زه ولې دا غنه اخذ د فقه کوم ولې د مداسه کستا چې دا غ ډایرک ماخذ او منبات ځانو رسوم نو الارشاد کې خلیلی لیکلی دي چې اصل کې وجه دا و چې موزنی لیدلی چې د استاد کتابونه د امام ابو حنیفه کتل د دې د وجه نه د لال مذهب د احناف ذهبي په تذکرة الحفاظ کې نقل کړی دي چې دا امام طحاوی رحم الله داسې په حواله کې لږ غبي غونتی راغلی او دا امامه نو ماما خو خامخا د خوري په سبق باندې خپه کیږي کنه نو سبق یې وته وی خو یاد نه کا نو بس خو وته کتاب وست مړه سغه بي سړی راغلی تخته تا نه بس مولا جوړ شي تا نه مولا نه جوړيږي ځ خپل کار کوه بیا چې کله د خپل مختصر ولیکه مختصر التحاوی وته لیکيږي ها غره نو کاش چې اوس مزنی جم دی او د خپل قسم کفاره ور کړی واګر کنه خبره صحیح نه ده چې د خپل قسم کفاره ور کړی وا چې ورمانه سونه الله تعالی غټ عالم جوړ کړ چې ما یو مختصر ولیکه چې فقه حنفي کې مشهور دی په مختصر التحاوی باندې او نور تاسو خپل خبرې راغلي تاسو خپل خبرې سره راغلي دی امام طحاوی رحم الله والده او هغه والده وفات شو امام طحاوی رحم الله په ګډه کې پاتې شو د احناف په مذهب باندې دا ګډه وشلای او د شریبه او د شوافیو په مذهب باندې به دا ګډه نسيري چې کله د مور ګډه وسرلی شو دې ته جمدیر وته بیا غټ شو دې مسلې ته ورسېده نو چې مسلې ته ورسېده نو ویل کده کې خو مسلک د احناف وداري او دې کې خو مسلک د شوافیو وداري زدا کا سړی په مذهب باندې څنګه راضي شم چې کم سړی زما په مرګ باندې راضي شوی دی نو چې څوک کم سړی زما په مرګ باندې راضي شوی دی نو د مذهب سوالم فترک مذهب الشافعي د امام شافعي رحم الله مذهب به ترک او دا غینه پسې واغست مذهب د احنافو دا سودونه غټه خبره نه و اوس په جنجالونو شروع امام طحاوی رحم